محترم الله جل شانه زمونږ دا بدن دا مختلفو اندامونو نه جوړ کړی دی. لاس دی پکې، خپې دي، سترګې، غوږونه، پوزه، او بیا په دې کې د غوښې یو وړه غونې ټوټه ده، هغې ته زړه وایي، قلب. دا هم الله جل شانه پیدا کړي ده. د زړه دا وړه غونې ټوکړه زړه دا د انسان په بدن کې مرکزی حیثیت لري، او مرکزی حیثیت یې داسې دی چې لکه کله په دې کې ورانې راشي نو د انسان د بدن څومره اعضا چې دي هغه ټولو کې فساد او ورانې پیدا شي، او کله چې دا صحیح وي کار کوي نو بیا ټول اعضا سم چلی. جسمانی لحاظ سره هم داسې ده او روحانی لحاظ سره هم داسې ده. نو جسمانی لحاظ سره خو بحث ډاکټران کوي، طبیبان. د انسان زړه چې کار پرېږدي، زړه د بدن وینه پکې ډېری، لاس خپې سم دمي، سترګې هم سمي، غوږونه هم سمي، او بیا د ناڅاپه مړ شي، په زړه باندې حمله وشوي، ناڅاپي حمله پې باندې وشي او دی ختم شي. دغه زړه د انسان په بدن کې مرکزی حیثیت لري، او روحانی لحاظ سره هم دغه زړه مرکزی حیثیت لري. لکه څنګه چې د انسان ظاهري بدن د مري او د ژوندیم وي، حیات او موت، ژوند او مرګ، دا د انسان پر ظاهري بدن باندې راځي. دغسې زړه د انسان دا په دې کې حیات وي او په دې باندې موت او مرګ راځي، او هغه د دې مرګ نه علاوه دی دا کوم چې مونږ او تاسو وینو. د انسان ظاهري بدن هغه بیماره کېږي، په هغې کې نقصان راشي، فساد پکې راشي، او دغسې د انسان قلب او زړه دا هم بیماریږي او رنځور شي. دا رنځور شي، کار بیا پرېږدي، سم کار نشي کولی. او د انسان د ظاهري بدن د بیماریو او څومره رنځورۍ چې دي د هغې علاج شته. ډاکټر ته سړی لاړ شي، د هغې علاج وکړي او هغه دوا ورکړي، او بیا الله جل شانه شفا ورکړي، شفا حاصله شي، بیماري لاړه او روغ شو سړی. دغسې د انسان دا زړه چې بیماریږي نو د دې بیماری علاج شته، او د هغې بیماری نه شفا الله جل شانه ورکړي، شفا ترې حاصلېږي. لکه څنګه چې د انسان ظاهري بدن دا په غذا باندې پایي، په خوراک باندې پایي. یو سړی یو ورځ خوراک ونه کړي، په 2 مرضونه کې، په 3 مرضونه کې، نو دی بیا مري. که 3 ورځو کې دننه مړ شو، کله خو سره د پس چې کوم دی نو د خوراک د نه خوړو د وجې نه اسحاق نه کوي، خوراک نه کوي، دی بیا ختمېږي. ظاهري بدن کې کمزورتیا راځي، مرګ پې باندې راشي. دغسې د انسان قلب او زړه دته چې کله غذا نه میلاویږي، غذا او خوراک، دی بیا مري. نو دغه د انسان په زړه باندې حیات هم راځي، مرګ هم پې راځي، صحت هم پې باندې راځي، بیماري هم پې باندې راځي، صلاح هم پې باندې راځي، درستوالی او ټیک کار کول، او فساد او خرابې او ورانې هم پکې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا وقع في الماء. دا زړونه داسې زنګینېږي لکه څنګه چې اوسپنه په اوبو کې کېږي او هغه زنګ نیسي او زنګینېږي، دغسې د انسان دا زړه زنګینېږي. د قرآن کریم په دې آیت کې الله پاک فرمایي چې کوم ما ستاسو وړاندې تلاوت کو، او من کان میتا فاحیینا، آیا هغه کس چې هغه مړو
دې مرګ نه مراد دغه مرګ نه دی دا موږ او تاسو چې ګورو چې سا پکې نه وي حرکت نشي کولی ګرځېدی نشي دې نه مراد دغه روحاني او قلبي مرګ دی فاحیینا بیا موږ دغه کس ژوندی کو وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس او دته موږ رڼا ورکا رڼا د ایمان مخکې په حالت د کفر او د شرک او نه مړو بدن غټ کټ موجود وو خو دې مړو د الله په نږدې باندې او بیا چې الله جل شانه نور ایمان ورکو یمشي به فی الناس بیا دې چې کوم نه په خلکو کې تلل کوي کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها آیا دا سړی په شان د هغه کس ګرځېدی شي چې هغه په تیارو کې ډوب پروت وي او لیس بخارج منها هغه د تیارو نه راوځي نه نو هغه په منزله د مړو نه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده اذا صلح الجسد كله کله چې دغه ټوکړه سموي صلاح ویلې کېږي چې خرابې پکې نه وي نقصان پکې نه وي فساد پکې نه راغلی نو بیا ټول بدن سم دم وي د بدن ټول اندامونه او ټول اعضا سم کار کوي واذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې په دې کې خرابې راشي ورانې پکې راشي نو بیا ټول بدن هغه بیا پوټه چلیږي لاسمه پوټه چلیږي خپېمه پوټه چلیږي سترګم جبم غوږونم الا وهي القلب او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زړه دی دغه ټوکړه د غوښې څه ده دا زړه دی چې زړه کله سم وي نو اعضا یې ټول سم په زړه کې کفر او شرکو د ایمان سره بغض د قرآن کریم سره دشمنی د مسلمان سره عداوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کینه او حسد او دشمنی او کله چې ایمان پکې راننوتو او حیات قلب ته نصیب شو زړه ژوندی شو بیا د هغې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عداوت او بغض په دشمنی کې بدله شو ابو محذوره رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام څخه چې رالو څه وخت او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې کېناستو د احادیثو طالبان په احادیثو کې دا واقع اورېدلې ده چې څه وخت یې پاسي نو دغه وخت کې دی وایي بیا رستو چې څه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه زه تلم نو دغه وخت کې په مخ د ځمکه باندې د دغه کس نه ماته زیات مبغوض بل څوک نو بغض مې وسره او چې کله بیا را پاسېدو نو بیا وایي چې د هغې نه رستو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات محبوب بل څوک نو دا څه وجه وه دا هغه زړه چې کوم دی نو مخکې مړ په هغې کې حیات نو په هغې کې فساد و صلاح پکې نه وه او چې کله بیا ژوندی شو صلاح پکې راله او زړه سم شو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شو حضرت عمر رضی الله عنه تاسو ته واقع معلومه ده چې څه وخت لا په زمانه د شرک او مسلمان شوی نو ابو جهل وایي چې د دې سړي نه خو مونږ تنګې ته رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې وی او دی په دغه مجلس کې ناست دی په مطاف کې ابو جهل دا خبره کوله داسې څوک شته دی چې مونږ ته نه خلاص کړي او دی لاړ شي ورپسې یو قتل یې کړي عمر رضی الله عنه لا تر اوسه پورې مسلمان نو پاسېدو وی دا کار زما ذمه روان دی او په لاره کې یو کس مخې ته ورلو چې هغه اسلام قبول کړی او خو لا یې څرګند کړی نو د عمر حالت چې ولیدو چې سترګې سرې دي او د غصې او د غضب په حالت کې روان وي چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو ویزم دا سړی ختمو دومره دشمنی ده او عداوت دی په زړه کې هغه ورته وایي چې دا ختمولو پسې روان یې خو تا ته پته ده د هغه قبیله او د هغه خاندان څومره لوی دی او څومره معزز دي په قریشو کې د هغې نه به څنګه خلاصېږي عمر صاحب په ده باندې تور اوچته کړه وی ښه ته هم راته ښکاري د هغه ملګری هغه ورته وایي په ما باندې ګزاره لکه وه چې د خپلې خور او د اوښي خبر واخلې د حضرت عمر صاحب خور بیبي و فاطمه رضی الله عنها دغه وخت کې مسلمانه شوې وه او اوښی و سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی الله عنه ابو الاعور مسلمان شوی وی ښه دا پیغور چې ورکو نو کور ته را روان شو د خور دروازه یې وټکوله
خباب ابن عرت رضی الله عنه ته د قران پاک آیتونه لوستل د ووري دلغه دروازه وټه کوله ویلری کوي دا ور هغه خلاړو ډډه ته شو پټ شو هغه صحابي او خوري او اوخه مخامخ ولاړ دي دن نشو وته وی تاسو سلوستل وېسم نه هغه پویو چې دا خو پس په بدله اراده باندې راغله بیا اوخی باندې را باندې کله هغه نه سو گزارونه وېستل خور چې وکتل چې دا خاون مې مسلمان دی او دې داسې وای هغه مخه تراله هغه گزارونه وېستل بیا دا هغه د مخ نه سر نه ویني روان شو هغه وته وی چې په خدای کته سمرم خپل کوشش وکړي موږ د دې مذهب نه وړو اسلام مکمل کړی دی او چې ستا سمره وسره سينو تا خپل وسو کا موږ دا پریدونه حضرت عمر رضی الله عنه پاغه کې غیرت او پاغه کې خصفات هغه صفاتونه کار غلط او خطا غشتو دی وی چې دا زما خور ده او دا زنانه ده او دا دومره په خپل مذهب باندې کلک او ټینګ ولاړ د اخر دی کې سدي ته وی ماته خو دا پانی وینا ستالاس پلیتی غلیظ دی او تا چې زو پورې ځان پاک کړنی دومره پورې دا نشه ویلو نه درک خیر بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ترالو تفصیلی واقعه ده د پیغمبر علیه السلام په قتل پسې وته دی او ما غتورې په لاس کې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې چې د صفا سره په غوا کې یو کورو دغه وخت کې بال تناستو صحابه به وسره ولګ آلته کې تشریف فرما دي دروازه بنده عمر صاحب دروازه وټکوله چاوي چې یا رسول الله دا خو عمر دی او لاس کې توره ده او دا ښکاریږي چې په خراب او په غلطه اراده باندې راغله پیغمبر علیه السلام وتو فرمایل چې ور وته لري کوي حضرت حمزه رضی الله عنه په دغه موقع هغه د مخکې مسلمان شوی وای که عمر په څنګه نیت باندې راغلی نو هغه نیت به د جولای کې غورځيږي راځي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې رحمت للعالمین خو الله جل شانه شجاعت او بهادری او زړورتیا دا پکې ډیره زیاته و په داسې موقعو کې چې په صحابو کې یوم په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو لکه د غزوه حنین په موقع او پیغمبر علیه السلام د خپل سورلۍ نم کوز دی او یوازې په میدان کې ولاړ دی کوم طرف ته چې دشمن دی او غشي راځي نو آپله مخ دی او ډیر کسان د میدان نه تښتېدلي او څو کسان په میدان کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې را پری دیدنه چې کله دن رالو تورې پلاس کې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې د کمیس نه ونیول لمنینه او دا کمیس وته داسې وساندل وته وی چې عمر ترسو پورې به په همدغه حالت به د کفر په حالت باندې او ایمان باندې راړي پتیارو کې به دغه سي ډوبي چې دی وته وی چې یا رسول الله د ایمان راړو لپاره راغلی پیغمبر علیه السلام وته کلمه وی او مسلمان شو بیا دا غینه پس دغه عمر دی چې د زمانه د جاهلیت او د کفر او د شرک په وخت کې داغه د زړه دومره سختی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قتل پس روان او بیا دغه عمر رضی الله عنه چې څومره سخت سړیو چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د دې حالت سو ډیرو ته پته ده هوش او حواس مازغه او سوچ د کار نه کوي او وای کچاوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوه د نو د تور ویني په دې به سر پرې کوم حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ظاهری کوم حیات وي د دنیا دا چې خلک ګرځي را ګرځي او حرکت کوي نو دغه حیات ختم شي او حضرت عمر رضی الله عنه د عقیدت او د مینې او داسې مینه چې هغه په درجه د عشق و او داسې عشق د انسان حواس هغه بیا په خپل اختیار کې والی دا غي د وجه نه وای چې نه هغه وفات نه دی او کچاوي او چاو جوړل نو بیا به سره سم کارو نه چا جوړل شول نه چا دا وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راضی او هغه د لاس نه نیسی او منبر څخه کینی او به بیان وکړو د قران پاک آیت وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم کچره دا پیغمبر وفات شو نبی هغه تاسو د اسلام نه برګشت کیږي او اوړی او دا یو چې چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت کولو نو هغه وفات شول او که څوک د خدای عبادت کوي نو هغه ژوندې دی په هغه باندې مرګ ناراضي
دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه بیا پوه شو. عرض مې دا کولو چې دا زړه دا حیات او ژوندیم وي او په ده باندې موت او ممات مرګ هم پې باندې راځي، په ده باندې بیماري هم رنځورتیا هم راځي او دی صحتمند هم وي، په ده کې فساد او ورانې هم راځي او په ده کې صلاح او دی ښه کېږي. دا مختلفې بیمارۍ د انسان په زړه باندې راځي. د زړه مرګ څه دی؟ یو سړی وایي زه خو ژوندی یم ګرځم را ګرځم، زه به څنګه پېژنم چې زما دا زړه مړ دی؟ مړ د زړه مرګ دا دی چې دی په کفر کې لګیا وي، په شرک کې لګیا وي، نو کفر ورته کفر نه ښکاري، شرک ورته شرک نه ښکاري. دی په معصیت کې لګیا وي، کبایرو کې دته ګناه نه ښکاري. دی ګناهو کې د هغې احساس ورته نه وي چې ما ګناه وکړه. دی حرام اخلي او د هغې احساس ورته نه کېږي چې ما حرام واغېسته. دی حرام وایي او د هغې احساس ورته نه کېږي چې ما حرام اووی، او دی حرام کوي او د هغې احساس ورته نه کېږي چې ما حرام وکړ. که د هغې تعلق د ژبې سره وي، د لاس خپو سره وي، د سترګو سره وي، کوم یو ګناه کوي نو د هغې ګناه احساس ته نه کېږي، زړه یې مړ دی، په زړه کې ساه نشته دی. که چېرې روح پکې وی او حیات پکې وی نو بیا به دته احساس کېدو. دغه د مړ زړه علامه ده. او دغه وخت انسان ته پکار دی چې د تیارو نه روزي دی سوچ وکړي، چېرته یې واورېدل د چا نه یا یې څه ولیدل، فوراً د دې غم وکړي چې زما د زړه نه مرګ او موت لرې شي او دا زنګ ترې لرې شي. که چېرې دغسې د دنیا نه لاړو نو بیا آخره خاتمه وي په څه باندې؟ والله اعلم. نو عزتمنو په زړه باندې رنځونتیا راځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې فرمایي چې دا په بدن د انسان کې یو ټوکړه ده چې کله دا درسته وي نو بیا ټول بدن وسره د انسان درست وي. بیا د زړه بیماری څه دي؟ تکبر او لویی، دا د زړه بیماری ده. او د دې علاج او دوا او شفا په څه کې ده؟ تواضع. په تواضع سره سړی علاج وکړي بیا سمیږي. بې صبري او ناصبري دا د زړه بیماری ده او د دې علاج په صبر کې ده. ناشکري دا د زړه بیماری ده او د دې علاج په شکر کې ده. حب دنیا، د دنیا سره محبت او حرص دا د زړه بیماری ده. او فکر آخرت او مرګ یادول دا د هغې علاج دی او په دې سره شفا حاصلېږي. کله انسان دا غواړي، دته احساس کېږي چې زما زړه بیمار دی او دته د ګناه احساس هم کېږي چې دا ګناه ده او دا زړه مې رنځور دی، خو د هغې علاج نه کوي. علاج یې ولې نه کوي؟ علاج یې په دې وجه نه کوي چې علاج یې تریخ دی. ماشوم دی د 5 کالو د 6 کالو بیمار دی، رنځور دی، مور پلار ورته ډاکټر نه دارو راړل او دارو ترې اخلي، نو دی هغه بیماري خو نه خوښوي، تنګ دی د هغې نه غریب. د شپې هم ژړه، د ورځې هم ژړه، کله په یو ډډه کله په بله ډډه اوړي راوړي. خو چې دارو ورته مخې ته کړي مور او ورکوي ورته نو دارو ترې اخلي نو وایي زه یې نسکم، دا ګولۍ یا خوږه. چې کله هغه نسکي نو هغه بیماري په خپل ځای باندې ده، او چې کله دا تراخه دارو وخوړل نو الله جل شانو به شفا ورکړي، بیماري به ټیک شي. دغسې انسان کله محسوسوي چې په ما کې دا ګناه شته، خو دی هغه ګناه ترک کوي نه، دی دروغ وایي او دی وایي چې دا دروغ ګناه ده اورېدلي دي، احساس ورته کېږي دروغ نه پرېږدي. ولې؟ ځکه چې دا پرېښودل دروغ او د دې علاج کول دا یو تریخ ګوټ دی، دا به تېروم څنګه؟ دی غیبت کوي خو غیبت ورته خوند ورکوي او په دې پوهېږي چې دا ګناه ده، خو دا غیبت به تر کوم څنګه؟ دا به څنګه پرېږدم؟ دا تریخ ګوټ به څنګه تېروم؟ دا ورته ډېره زیاته ګرانه ښکاري. دغسې حرام خوري او پوهېږي چې دا حرام دی، خو په دې کې خو لذت دی او خوند دی، او د دې په پرېښودو کې او د دې چې کوم دارو دی کوم علاج دی نو په هغې کې هغه سا تریخوالی دی. نو دا به څنګه زما عزتمندو هغه تریخوالی عارضي دی، هغې پسې بیا دایمي نفع را روانه ده ورپسې. دغه غیبت چې ډومبې پرېږدي نو ظاهري لغونې تکلیف دی، او دا چې تیر شي بیا ورپسې غټه نفع ده، بیا به خوشحاله یو سړی دی بلمازه دی، مونځ ته راتلل دا ورته داسې ښکاري لکه غر په سر باندې اوچتول. خو ډومبې چې کله لا نو شروع شوی، چې کله شروع شي یو ځل جومات او مونځ ته راتګ شروع نو بیا د باندې هغه مونځ اسان شو، اوس ورته هېڅ ګران نه دی.
او لکه څنګه چې په موس کولو کې مخکې غبراوېدو او ډډې نه لګېدې او په زور باندې به تا وړاندې کولو نه بتلو، اوس دغسې چې کله تې موس پاتې کېږي نو په ده باندې میږي والی او دی وایي چې کله به زه جومات ته لاړ شم مونځ به وکړم. ولې صحت ورته حاصل شو، اوس روغ شو. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې دغه رنځورېږي. کله انسان داسې وي چې هغه په منځه لار کې پاتې شي. یو سړی دی مثلا دی وایي چې زه قدم پورته کوي دا مخکې کس خو علاج هم نه کوي، دی علاج کوي او علاج یې شروع کو بیا په منځ کې پاتې شي واپس شي. ډېرو خلکو سره داسې معامله هم کېږي. خوف او یره پې باندې تاری شي، رعب او یقین یې کمزوری دی او ورسره څوک شته نه چې هغه یې لاس نه ونیسي. تاسو که چېرته خیال کړئ په دې کلو کې پټي وي، دې پلم د ګنو فصل دی او ګني لوی شوي دي، سر ته رسېدلي دي او دې طرف ته لوی لوی اوچت اوچت ګني ولاړ او یو تنګه لار ده او مثلا یو ماشوم دی زړه یې کمزوری دی او په دغه پوله باندې چې کوم دی نو دی ورسم شي، وخت د ماښام دی، تیاره راخورېږي. نو چې کله یې په دې منځنۍ پوله باندې پرېږدي نو دی ګبراوېږي، یېرېږي. هغه طرف ته یې کور دی، دی ځي په هغه منزل ته ځان رسول غواړي. اپله رڼا هم ده او اپله خلک هم شته او دې طرف ته چې کوم دی نو پې تیاره راځي، خو په دغه تنګه لار باندې تلل دي ګران. په دې باندې چې دی کله ورسم شي منځې پولې ته لاړ شي بیا راواپس شي. ولې ګبراوېږي چې دا خو مخکې لار نوره تیارېږي او اسیني د دې فصل نه او د ګنو را باندې څه شی راونیسي. نو که چېرې دی بیا واپس راغله نو بیا راځي هغه میرې ته او دښتې ته. او که چېرې دغه وخت کې یقین د ده کلک وي مضبوط چې دې نه اخوا رڼا ده او خیر دی او خلک دی او یا د سره څوک وي و هغه یې لاس ونیسي نو بیا هیڅ پروا نه دغسې تېر شي. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې دا زړه د انسان په بدن کې دا بادشاه دی او نور د بدن چې څومره اعضا دي هغه د ده تابع دي. که چېرې د انسان په زړه کې تکبر وي، په ده کې ناصبري وي، په ده کې ناشکري وي، په ده کې اخلاق رذیله موجود وي او دغه کس ظاهري اعمال کوي نو د دغه رذیله او اخلاق و نقصان د ته پېښېدی شي او دغه ظاهري اعمال هغه یې باطلېدی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې دغه طرف ته اشاره ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دی سم وي نو ټول اعضا به سم وي. سترګې به په ځای لګي، بې ځایه به سترګې نه لګي، بدنظري به ترېنه نه کېږي. لاس به په ځای استعمالېږي، حرامو ته به لاس نه وړي، حلالو ته به وړي. خپې به په ځای استعمالېږي چې زړه سمو، بې ځایه مجلس ته به خپې نه ځي او سم ځای ته به بوتلل کوي. مازغه به په ځای استعمالېږي، سوچ به سم وي. غوږونه به په ځای استعمالېږي، غلط آواز به پرې نه اوري. ژبه به په ځای استعمالېږي، داسې خبرې او داسې الفاظ به په ژبه نه راځي چې هغې سره الله جل شانه ناراضه کېږي. ولې زړه یې سم دی او فوراً به ورته زړه دغه ټایم کې ملامته کوي او په زور به پاتې کوي. بل سړی به په اسانه باندې دروغ هم وایي، غیبت به هم کوي، چغلي به هم خوري، هر څه به کوي او دی به نه شي کولی. داسې ښکارېږي لکه چې یو کس دغه وخت کې د سره دی او د ده د ژبه ایسارئ، دا هماغه هغه زړه دی چې په هغه کې حیات شته دی او روح پکې شته دی او هغه ژوندی دی، هغه ایسارئ. نو زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. خندا ډېره مه کو ځکه چې ډېره خندا دې سره د انسان قلب او زړه مري. بعضې څیزونه داسې دي چې هغې سره په زړه کې هغه ساعت رنځورتیا او بیماري پیدا کېږي او دغسې بد نظریم ده. کله چې انسان په خپل قصد او اختیار سره بې ځایه نظر وغورځوي نو دې سره هغه ساعت په زړه کې تیاره پیدا کېږي او دا ډېر وخت د میاشتو د کلونو خواري کله هغه په لږ ساعت کې د هغه نه سلب شي. الله جل شانه د دې بیماریو نه موږ وساتي او الله پاک ته اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه. اللهم أصلح لنا شأننا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحيم. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
معزز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالو او ورته وایي چې یا رسول الله زما په زړه کې خو کله داسې سوچونه راځي او داسې اندېښنې او وسوسې مې زړه ته راپروزي چې هغه خبره خو چې سړی عقیده جوړه کړي او یې په ژبه باندې وایي نو هغې سره سړی کافر کېږي. نو یا رسول الله ما سره دا غم دی چې زه چې ته کافر یا مشرک خو نیم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې څه وسوسه او سوچ دې زړه ته راځي؟ وایي دا وسوسې مې زړه ته راځي، زه ګورم کله کله زه ویم چې دا کوم یو شی موجود دی او په دنیا کې شته دی، نو د دې پیدا کوونکی او د دې موجود څوک شته؟ هر یو شی چا جوړ کړی دی، که هغه د استعمال څیزونه دي، که هغه آبادی دی، که هغه بل یو څیز دی، نو دا چا جوړ کړي دي؟ بعضې څیزونه انسان جوړ کړي دي، یعنی انسان د هغې په جوړولو کې استعمال شوی دی، او بعضې داسې دي چې الله جل شانه براه راست جوړ کړي دي. دا میوې دانې الله پاک براه راست پیدا کړي جوړې کړي دي، او دا روټۍ او سالن پخ کړی دا چې مونږ خورو نو دا الله جل شانه پیدا کړي دي، په دې کې منځ کې انسان استعمال شوی دی د هغې په ترکیب کې او د هغې په صنع کې. خو هر یو څیز یا رسول الله چې کوم یو څیز موجود دی نو د هغې پیدا کوونکی شته. په خپله مونږ ګورو یو څیز نه دی راغلی، بیا مې ذهن ترقي کوي او دا وسوسې مې په زړه کې راځي چې دغسې خو ذات د الله موجود دی نو د هغه به هم څوک موجود وي. العیاذ بالله. حالانکه د الله جل شانه په ذات باندې خو د هر یو څیز انتها شوي ده. الله پاک د اسمانونه، د ځمکې او د کائنات او د هر څه پیدا کړي دي، او الله جل شانه د هر یو څیز خالق دی. خو الله په هغه باندې هر یو څیز انتها شوي، بیا هر یو شی پې ختم شوی دی، او الله چا نه دی پیدا کړی، هغه د ازل نه دی او تر ابده به وي. نو چې ذهن ته مې دا وسوسه راشي یا رسول الله، نو دا خو د کفر او د شرک وسوسه ده چې الله جل شانه چا پیدا کړی دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې څه وخت دغه سوچ او وسوسه ستا زړه ته راځي نو ستا څه حالت وي، څه کیفیت وي، ته دا برداشت کولی شې او که نه؟ هغه کس ورته وایي چې نه یا رسول الله، زه دا غواړم چې زه دې په اور باندې وسوځم او زما بدن دې ایرې شي، خو زما زړه ته دا سوچ نه راځي. یا زه د اوچت کمر نه او د غر نه راوغورځېدی او زما بدن دې ټوکړې شي، خو زما زړه ته دغه سوچ، د اندېښنه او دا وسوسه نه راتلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ذاک صریح الایمان، خفه کېږه مه، دا ستا په زړه کې دننه ایمان شته دی او دغه ښکاره ایمان دی. دا ایمان دی په زړه کې دی، ځکه یې زړه ته دا وسوسه نه ننباسي او دا سوچ او دا اندېښه دې زړه ته پروزي نه، دا بهر راوباسي. دا کوم څیز چې ستا په زړه کې دغه شی نه برداشت کوي او وایي چې داسې نه کېدی، داسې نه وی، دې ته ویلی کېږي ایمان. ایمان پکې شته. مثلا یو عبادې دی بند او د هغې په دروازه باندې څوکیدار ناست دی، نو چې کوم یو سړی غیر متعلقه شخص هغه ځای ته دننه کېږي نو هغه یې نه پرېږدي، هغه ورته وایي چې بهر لاړ شه، دا د هر چا د داخلېدو ځای نه دی. نو چې کله په زړه کې ایمان وي نو ایمان شیطانی وسوسې او اندېښنې دې ته په زړه کې ځای نه ورکوي، دا بهر ته راوباسي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کس ته تسلی ورکړه چې دا د خفګان شی نه دی او دا تا دپاره نقصان نه دی او ستا نه به الله جل شانه د دې تپوس نه کوي په ورځ د قیامت. دغه کور ته غل دننه کېږي، چا شکمار ته او چا ډاکو ته پته ولګېده چې دې فلانکي سړي کره دمه مال نن راغلی دی، نو پوره پارټي ځان سره وکته او هغه کور ته دننه شي لاړ شي. دی ولې ځي؟ ده ته پته ده چې په دې کور کې څه شته. نو چې کله د چا زړه ته شیطان وسوسه غورځوي، د هغه زړه ته غورځېږي چې په کوم زړه کې شیطان ته څه شی ښکاري او چې دې کې څه شته. داسې کس چې د هغه زړه د کفر نه او د شرک نه ډک دی او په هغې کې ټول د الله جل شانه د احکامو خلاف ورزي پکې پرته ده، نور پکې څه نشته. نو په داسې زړه کې نه شیطان د ګناه وسوسه اچوي، نه پکې د عقیدې وسوسه اچوي، نه پکې د بل یو غلط کار او د خطا وسوسه اچوي. شیطان وسوسه اچوي په هغه زړه کې چې په کوم زړه کې څه وي او څه مومي دی چې وایي دا مې ته نه یوړی. د شیطان مثال په شان د غل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي الحمدلله، دا الله جل شانه حمد و ثنا الله پاک لره ده چې هغه شیطان ته د مکر او د کید او د فریب او د وسوسې نه علاوه سوایي زور نه دی ورکړی. قرآن کریم کې د شیطان د خولې حکایت الله جل شانه کړی دی. په ورځ د قیامت به دی دا وایي ما کان لی علیکم من سلطان، زما خو زور په تاسو باندې نه چلیدو، ما خو ستاسو زړه ته وسوسه وغورځوله او تاسو په هغې باندې عمل وکړو، په هغې باندې روان شئ بس. نو شیطان ته الله جل شانه د وسوسې نه علاوه بل یو قوت او طاقت داسې نه دی ورکړی چې یو مؤمن مسلمان چې هغه عقیدتاً او نظریاتي طور سره سم وي، اعمال سم وي، قول و قرار سم وي، عقیده سمه ده او شیطان دې بېلاري کړي، نشي بېلاري کو. شیطان ته الله جل شانه دومره قوت او طاقت نه دی ورکړی چې دې د صراط مستقیم نه غلطې او کږې لارې ته روان کړي. یو شرط دی، هغه دا چې دې انسان په خپله باندې د خپل نفس واګې دې شیطان ته په لاس کې نه ورکړي. که یو سړی هغه کبایر کوي، ګناه باندې ګناه، او دې په خپله باندې غلط سوچونه کوي او دې هغه عقیدې چې کومې بدیهي دي او قطعي دي په دې کې دې سوچونه کوي او شک او وسوسې پکې کوي په خپله، او دې شیطان ته د خپل نفس چې کوم دی نو واګې شیطان په لاس کې ورکړي، نو بیا د شیطان خوښه ده چې کوم طرف ته بیایي یا یې پلی بوځي. نو زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې د داسې کس دپاره چې د هغه ذهن ته، د هغه زړه ته، د هغه مزغو ته سوچونه، اندېښنې او وسوسې راځي، دې کې غټه تسلي ده. دا شیطان معزز و انسان گمراه کوي، او شیطان چې کله نه دنیا ته آدم علیه السلام راغلی د هغه دغه ډیوټي ده د هغه وخت نه او تر اخره پورې چې الله جل شانه تر څو پورې ساتي، نو تر هغې پورې د ده دغه کار دی چې دی په لاره کې مثلا یو لاروی ځي، دلته نه ته وځي او بازار ته ځي او په ذهن کې د ده چې زه فلانکي دوکان ته ځم او د هلته نه دا سودا اخلم، د پیو دوکان ته ځم پی اخلم، او مېلمه مې ناست دی هغه ته چای پخوم او زر واپس راځم. په لاره کې په فوټپات باندې بعضې کسان به تا ته مخې ته درشي چې او فلان کي، یا به تا نه سوال کوي، یا به هغه لیونی مجنون وي، او یا به در باندې هسې د چا ګمان وکړي، ته نیغ روانې په خپل کار پسې، دغه لیوني او دغه پاگل ته ګورې نه. که هغه تا ته بد ردم ووایي نو ته هغه ته ګورې نه، ته د خپل کار سره کار لرې. که دغسې د هر یو سړي سره چې تا ته اواز کوي هغه سره ایسارېږي، او ته خو به د خپل لنډ کار مختصر په ګنټو کې مونه کې. نو چې کوم یو انسان دغسې خپل مقصود ته روان هغه دا سوایي خلک او دا پاگل او کمکل لیوني دی طرف ته توجه نه کوي. مسلمان په دنیا کې چې ژوند تیری دی په یو صراط مستقیم په نیغه شاهراه باندې روان دی، کلاو سړک دی ده او الله جل شانه ته روان دی ده. مونږ چې موږ کو الحمدلله دا تللی الله پاک طرف ته تلاوت د قرآن پاک سړی وکړي، دغه کس الله جل شانه ته روان دی او دی نږدې کېږي. او په دې لاره باندې شیطان په خپله باندې او د هغه کارندګان یو خوا بل خوا ناست دي،
هغه دا کوشش کوي چې دا کس ما طرف ته متوجه شي او زه دې ګمراه کم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د معراج په شپه تلو معراج ته، نو په دغه سفر کې په لاره کې یو ځای کې یو بوډۍ هغه د لارې اړخ ته ولاړه ده او پیغمبر علیه السلام ته آواز وکړو چې دې خوا وګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبریل امین او سره میکائیل علیه السلام. جبریل علیه السلام ورته وایي چې دې ښځې ته دې بوډۍ ته مه ګوره. بیا مخکې یو بوډا سړی دی هغه ورته آواز وکړو چې دې پله وګوره. جبریل علیه السلام ورته وایي چې دې بوډا ته مه ګوره. بیا جبریل علیه السلام ورته وایي چې ته څه پوه شې دا څوک ووې نه؟ وی دا بوډۍ ښځه دنیا وه او دا چې دا په دې بوډا حالت کې ولیده نو د دې عمر دومره دی، بس دا ټول عمر د دې تیر شوی دی، کړشپه بوډۍ ده او دا اوس درنګ دی، ساعت دا هلاکېدو واله ده، یعنی قیامت را روان دی. او دا کوم بوډا چې تا ولیدو نو دا شیطانو. که د دې شیطان په آواز باندې ته دته متوجه شوی وی او د طرف ته تللی وی نو دې شیطان به ستا امت ګمراه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ونه کتل او په هغه سفر کې پې نیغ تیر شو. دغسې اوس دی هغه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښکارېدو او موږ ته ښکاریم نه چې یو شی تا ته په سترګو باندې نه ښکاري، بیا د هغه صرف وسوسه ده بس او هغې پسې تلل، نو دا نقصان دی او خساره ده سر ټوله. زما عزتمنو بعضې خلک شیطان د هغوی اعمال او د هغوی عقیده او د هغوی وینا په هغوی باندې چې کوم دی نو باطلوي او ختموي. یو سړی سم دم دی نیک تقوادار او هغه ته په زړه کې مختلفې وسوسې او سوچونه راځي، دی شیطان د ده د ایمان سلب کول غواړي او د ده اعمال باطلول غواړي. د هغه د کوشش دی که چېرې دغه کس په دغه وسوسو کې راګیر شو سوچونو کې، خو شیطان ترې هغه څیز واغېشته او که د هغې نه ځان بچ کړو نو بیا شیطان ته هېڅ په لاس نه ورځي او دغسې خایب او خاسر او رسوا واپس ځي. هغه وسوسې کومې دي او د هغې نه د بچ کېدو طریقه څه ده؟ یو وسوسه شیطان اچوي په عقیده کې. مثلا دغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه کس رالو تپوس یې وکړو د الله جل شانه باندې د ایمان په باره کې، د آخرت په باره کې، د جنت او د دوزخ په باره کې وسوسه شیطان زړه ته اچوي. د هغه کار دغه دی، دغه وسوسه دا نقصان کوي او که نه کوي تر څو پورې چې انسان دا وسوسه د زړه نه وباسي، ذهن نه دا سوچ وباسي، نه پرېږدي او په دې باندې بد ګڼي او د هغې نه نفرت کوي او دی وایي چې دا سوچونه مې ذهن ته نه راتلی او کله یو پسې دي کله بل پسې کله ځان ته ناستي او په دې باندې خپي، دا دی د زړه نه وباسي نو په دې باندې الله جل شانه مؤاخذه نه کوي. چې څو پورې انسان په خپله هغه خپله عقیده نه ګرځولی او په زړه کې یا خبره کېنولي نه، شیطان یې داسې زور نه کوي. سهار نه تر ماښامه پورې دې په زرګونو وسوسې راولي نو په دې باندې د دغه مسلمان هېڅ نقصان نه کیږي. دویم وسوسه شیطان اچوي د ګناه. مثلا یو کس ته د هغه زړه ته دا وسوسه واچوله چې دا سړی قتل کا، دا حرام راواله او دا سود وکړه او د دې سړي نه دا مال غصب کا او دا پردی امانت ته په دې کې خیانت وکړه، دا ګناه وکړه، دا ګناه وکړه، دا ګناه وکړه. د هغې ګناه سوچ او وسوسه ذهن ته راځي. نو څو پورې چې په دغه ګناه باندې دغه کس عمل نه دی کړی، ذهن ته دا وسوسه راځي، نو الله جل شانه په دې باندې نیول نه کوي. دې ته به عملي جامه نه اچوي او دا به عملي شکل کې نه راولي. د ته وایي غیبت وکړه، زړه کې دې بیا بیا راځي او ته یې نه کوې، نو تا ته به الله جل شانه اجر در کوي او نیول دې نشته. تا ته وایي دا ګناه وکړه او بیا بیا دې زړه ته دا خیال راځي او ته په هغې ګناه باندې عمل نه کوې، نو تا ته به الله جل شانه اجر در کوي او په دې باندې نیول نشته. دا حرام کاری وکړه او ته هغه نه کوې او دا لرې کوې او په هغې باندې عمل نه کوې، نو تا ته به الله جل شانه د هغې اجر در کوي. نو د ګناه وسوسه په زړه کې اچول د شیطان د طرف نه او په هغې باندې عمل نه کول، دې باندې الله جل شانه نیول نه کوي، بلکې الټه په دې باندې اجر میلاویږي چې شیطان درته وسوسه واچول او بیا دې هغه ترک او په هغې باندې دې عمل نه کړو، الله جل شانه د هغې اجر ورکوي. درېیمه وسوسه شیطان اچوي دا چې دی د یو نیک کار نه د طاعت نه پاتې کوي او د هغې نه ایساروي. مثلا اکثر خلک چې په موس کې ودرېږي
نو دی وایي چې د اول نه تر اخره پورې زما په موس کې وسوسې راځي او سوچونه مې راځي. د شیطان کار دغه دی چې د باندې د عمل او د موس باطل کړي. نو چې په موس کې کله وسوسه د سړي راځي، دا یاد ساتئ چې په دې سوچ او وسوسه باندې موس پرېښول چې زما موس خو تر اوسه پورې ما داسې موس نه دی کړی چې هغې کې وسوسې نه راغلي. موس پرېښول قطعا نه دي پکار. کوشش دا پکار دی چې د انسان دا وسوسې ذهن ته نه راځي، او دغه موس دا موس دی او د الله جل شانه نه امید دی انشاءالله چې دغه موس باندې به الله پاک اجر او ثواب راکوي او دا به الله پاک قبلوي، په شرط د دې چې دغه سوچونه وسوسې ته په خپله نه راولي، دا وباسي شیطان یې راولي او ته یې وباسي. او که یو سړی اراده او قصد د دې خبرې وکړي چې ما څنګه نیت وتړلو زه به د خپل دکان او د دفتر او د خپل کاروبار حساب په دې موس کې کوم، امدن قصدن دی راول، نو دې سره موس خرابي. دا هغه وسوسې چې کومې شیطان په خپله باندې چې یو دی هغې ته توجه نه ورکوي وباسي. د حضرت علی رضی الله عنه یو قول دی چې کومې عبادت او موس چې په هغې کې سړي ته وسوسه نه راځي، شیطان دا کوشش نه کوي، دا خو د یهودو موس دی. مسلمان مومن وي او صاحب ایمان وي نو شیطان کله دا برداشت کوي چې دا سړی د عمل سم وکړي او د سر نه تر اخره پورې دا کامل عمل وي، دته د الله جل شانه 100% په دې باندې اجر ورکړي او په دې کې د نقص نه وي، هغه دا نه برداشت کوي. هغه کوشش کوي چې په دې سړي باندې دا موز ما خراب کړي او دا مې باطل کړي. نو دا استل پکار دی، هغې طرف ته توجه کول نه دي پکار. البته دومره ده چې کله په موس کې سړي ته دا وسوسې راځي نو پکار ده چې سړی د موس چې څومره ارکان دي، مثلا قیام دی، د هغې ته خیال کوي چې زه اوس په موس باندې ولاړ یم. قرات ته سوچ کوي چې زه اوس سورې فاتحه ویم، زه اوس بل صورت ویم. رکوع ته خیال کوي چې زه رکوع ته ټیټ شم او زه اوس د رکوع تسبیحات ویم او زه قومې ته لاړم او زه سجدې ته لاړم. دا سوچونه کوي. نو چې کله مزغو کې یو بل سم تصور راولي نو هغې سره به ستا هغه خراب تصور او هغه وسوسه هغه د ذهن نه وځي. نو شیطان دا غواړي چې په تا باندې ستا طاعات او اعمال دا باطل کړي، موز در باندې باطل کړي، تلاوت در باندې باطل کړي، حصول علم دین دا در باندې باطل کړي. د وړو وړو ماشومانو په ذهن کې شیطان دا وسوسه شي چې پلار څه مصیبت ته راستولی مدرسې ته، دا قرآن پاک حفظ کول، سهار وختي پاڅېدل او بیا ناوخته پورې د قرآن پاک دور کول او سبق ویل، دا خو ډېره ګرانه ده. د دې نه مې دا کار کولی، سکول مې ویلی، دا مې ویلی، نو ښه به وه. دا شیطان وسوسه چې او د شیطان کوشش دا دی چې دی د دې علم نه پاتې کړي. یو بزرګ واقعه ده چې په لار روانو او په لار کې شیطان ولیدو، ماشومانو سره ناست دی او ماشومان یې د مکتب نه او د سبق نه ایثار کړي دي، هغوی سره لوبې کوي لګیا دی. دی دې تپوس کوي، د وپېژندو چې دا شیطان دی، ورته وایي چې دلته څه کوې؟ وایي دا واړه مې د سبق نه ایثار کړي. وایي ماشومان دې د سبق نه ایثار کړي، دا څه عمل شو، دا تاسو توره وکړه. وایي زما غټه ګټه دا ده ځکه چې دغه کسان چې لوی شي او دی دا سبق حاصل کو او دی بیا بل کس ته وښیي، 10 ته یې وښولو، 50 ته، 100 ته، 1000 کسانو ته یې وښولو، دا خو زما د بیړه غرقه کا چې څومره علم دین خورېږي نو همدومره د شیطان نقصان کېږي. یو سړی ډېر عابد او زاهد دی، تقوادار دی، خو د سره علم نشته دی او دی یو نیک کار کوي بغیر د علمه، نو شیطان به ذهن ته غلطه وسوسه ورته اچولي، هغه عمل به یې په باطل کړی، دی به وایي زه سم لګی یم او په غلطه روان او چې کله ورسره علم شته نو د هغې په وجه باندې ګمراه کولی نشي. ځکه حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابدی. یو عالم او پوی سمجدار سړی زیرک چې د دین علم الله جل شانه ته نصیب کړی دی په شیطان باندې د 1000 عابدانو نه سیوا دروند دی. 1000 کسان دي، هغوی شپه او ورځ په نفلي عبادتو کې ولاړ دي، ډېر ښه عمل دی، لیکن هغوی سره علم نشته او دی یو کس سره علم دی، د ده نه شیطان ډېر یېرېږي او د هغوی نه نه یېرېږي. ولې؟ دی ته یې چل ورځي او دی په بند باندې پوه دی. نو دی وایي چې دا ما د سبق نه ایثار کړي دي. ځکه بیا تې دغه بزرګ تپوس کوي چې ته خلک څنګه ګمراه کوې؟ شیطان ورته وایي ما پسې راځه. یو بازار باندې دننه شول، ورته وایي چې زه څه کوم ما ته ګوره او ته ډډې ته کښېنه. نو شیطان خو خپل ځان پټولی شي، هغه چاته ښکاري نه. په بازار کې د پیو والا یو کړی دی، هغه کړۍ ته لاړو نږدې، په هغه کړۍ کې ګوته وواله او هغه یې داسې په دیوال باندې ولګوله. هغه ککړه ګوته چې کوم ځای لګولي او په دیوال هغې ته مچان رالل او هغه مچانو پسې کربوړی رالو او کربوړي ته پیشو راله. پیشو چې کربوړی ولید نو غلی شو، ته ټوپ کولی په هغې باندې. په بازار کې یو سړی روان و، هغه سره سپی و غټ ساتلی. هغه سپي چې پیشو لیده
نو هغه د هغې سړي نه خلاص شو، په پیشو یې ورودانګل. هغه پیشو چې کوم دی نو هغه د هغې پیو والا پیشو وه، هغه یې مړم که او د پیو په کړۍ کې را پرېوته، ټول پی خراب شو. د هغه سړي د دکاندار د پیو د مالک د سپي د مالک سره جنگ شو، دواړو طرف نه چې کوم دی نو د دواړو ډلې را پورته شو، په هغې کې مړي شو. شیطان ورته ویې ولیکته زه خلک په دې حساب باندې ګمراه کوم. نو عرض مې دا کولو چې د شیطان کار د هغه وسوسه اچول دي اندېښنې، او د مسلمان کار دا د الله جل شانه یو طرف ته ابتلا هم ده. تاسو ګورئ د زرو چې دا زر کره دي او دا کوټه دي، دا معلومیږي په دې کې چې په اور کې واچي او په اور کې په هغې باندې څه کوټ وي هغه وسوځي او خالص روځي چې زر وي، کله هغه پړکېږي، او چې کله دا کوټ وي په هغې کې یا اوسپنه وي او پې باندې اوبه څکولی شوي دي د سرو، نو د هغې پته ولګېږي، هغه صفا سپین زر راوځي، اوسپنه ښکاره شي. دغسې الله جل شانه دا شیطان دنیا کې پیدا کړی دی. که چېرې دا نه وی او نفس انسان سره لګېدلی نه وی، نو بیا خو ډېره اسانه خبره وه. او الله جل شانه دا دنیا ځای د ابتلا ګرځولې ده. نو په دې کې ګوري چې کوم یو سړی د شیطان او د نفس په دې جال کې نښلي او کوم یو د دې ځان بچ کوي. الله پاک دې موږ د شیطان د جال نه وساتي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا